دا د دې استاد دی په د پنډۍ کې ډېر سخت ګستاخ دی د حدیثو غټ منکر دی د شکل هم چې وګورې الله تعالی دې منحوس غوندې پیدا کړی دی دویم دا وایي زه لس ایتونه زما دې ته چیلنج دی زما مخې تر قرآن یو آیات ولګو ستا په د میډۍ راوله آیات به ورته زه کولاوم خو زه د چیلنج ورکوم ستا د علم غیب هغه موضوع ماته قبول الله زما طرف نه انکاري حدیث موضوع شو پنځ پیرانو مبارک بسم الله وک تاریخ ټایم زه متعین ک سنگر خان صاحب سره ان شاء الله ول زبر درځم الته خبره بلال په اصول سره اگر چې ما بیا هم درته وسم چې پنځ پیرانو ته کافر نه هم گمراه ورته خو بلال په اصول سره پنځ پیران په زرګونو عقیدو سره کافر کول شم بحث دلایل د ته ما الته پیش کړو یقین وکړ یو جواب نه دی کړ د حدیث غټ منکر دی د شکل هم چې وګورې الله تعالی دې منحوس غوندې پیدا کړی دی هغه مخ نه زموږ په ښځې و زنانه وایي که نه وایي فرشتو ته کډه کړې دی بیخي هغه شی دی د ده د استاذ پیدا شوی هم نه و دا شیخ سرور خان صاحب در صاحب رحمه الله د اله ترجمه په هغه زمانه کې لیکل صرف په اله باندې لیکلې ده دې تاریخ وګوره چې په کوم تاریخ یې لیکلې ده دا شیخ سرور خان صاحب در صاحب رحمه الله تاریخ یې وګوره چې په کوم وخت کې لیکلی دا 18 جولای 1975 د په هغه زمانه کې لیکلی در اله په ترجمه باندې دیوم د دینه د اله ترجمه زده کړي نو چې زما د کتاب نم دی زده کړل او بیا به بات چله زم راکې نو تا ته بس شرم او حیا نه درځي دی دغه پنځبری دی د خپل استاد له قسم ورکې قران دی په سر کېږ دی وای چې د اله ترجمه ما د شیخ سرور خان صاحب درس نه دی زده کړي دغه کتاب نم استفاده نه کړي زه به ومنم نو دا دغه حماقت ته چې دروغ وي سلورم نمبر کې تاسو په ویډیو کې دی وای مونږ یادې وی دیو د مرګ نه وروسته د مړو راتلل ثابت دی یو خبره به تاسو ته وکم یو د الله قانون دی یو قدرت دی د الله قانون ته مونږ عادت وایو قدرت ته خرق عادت وایو د قانون د عادت نه خلاف قانون دار دنیا نه څوک لاړو د دنیا ته واپس نشي راتلی دا مونږ مو د زمون کتابونه لیکلي دي دویم نمبر خرق عادت تور یعنی د قانون نه خلاف ک الله تعالی د من وروسته دوباره څوک دنیا ته رالیږي نو الله په دې قادر دی او د قران مجید کې متعدد واقعات شته مثلا د وزیر علیه السلام بارک قران کې راځي فاماته الله 100 عام ثم بعث سل کال په الله تعالی مر راوستو بیره ژوند دی قال کم لبس قال لبس یوما او باز یوم دا قران مجید کې دی یا اصحاب کهف نو د قمری سال مطابق 309 سال امام رازی رحم الله لیکي او د شمسی سال شمسی دغه مطابق 300 سال هغه او د الله تعالی دوباره دنیا ته راوسته د څه ګڼ واقعیت شته که یو بزرګ په خپل کتاب کې دغه سی واقعي نقل کړي چې را پلان کې د قبر نراغه خرق عادت نو دغه قانون وګرځو د دې سدا که څوک قران مجید را واخلي یا وای د دې قران مجید کې د لیکل جمن رستم خلق راضي او دغه وخت یې او دا کې یقینا د قران دروغ وي ځکه قران خو خرق عادت واقعیت د قدرت ولا بیان کړي دي هغه قانون باندې عمل کوي نو دا خالص دغه حماقت د خلکو تور باندې دوکه ور کوي نو د دروغ ویل دي په مونږ باندې پنځم نمبر دی د ډاګي شیخ صاحب دی ډېر لوی عالم تیر شوی دی عرب او عجم ډېر لوی محدث او ډېر لوی عالم تر دومره پورې صد پاس سل کال عمر کې وفات شوی دی او افغانستان کې د امارت اسلامي دی اوس د اکثر مشران ټول لغه شاګردان او مریدان دي تیر ځل امارت اسلامي د افغانستان طالبان حکومت دا ډاګي شیخ صاحب رحم الله ال تاوی بوله او دلته به درس او تدریس کوي دغه په اپ ام پاغه وخت دا هغه عالم دی د مستقل کتابونه هم لیکلي دي اخیری وخت کې د سترګې پټي وي په اخیری کال باندې قرآن مجید مکمل تفسیر په پټو سترګو پڑھاو کړی دی په اخیری کال بخاری ترمذی مکمل په پټو سترګو پڑھاو کړی دی دغه څه سړیو د باندې دی وی چې راغله مړو نه مدد غوښتل دی خالص دروغ ویل د زما چیلنج دی کړ ډاګي شخص په عباره په کتاب باندې مونږ سره کینی بسم الله دی وکي میدان دی ولګي ډاګي شخص په کتاب باندې زبر د مشر شیخ طاهری صاحب کتاب پیش کوم دی و زمونږ د مشر ډاګي شیخ صاحب رحم الله کتاب پیش کوي دا څومره چې دغه په کتاب ټول دروغ تهمت الزام بکواس لګي خالص د بریلانو کتابونه من پیش کړي چې د اردو پښتو ترجمه کړي دي د ډاګي شیخ البصائر به پیش کړي بسم الله دیو کې چې باقي کې چې غیر الله نه مدد غوښتل دی خالص دروغ ویل دي الله تعالی دې تر د بدل ورکې چې په دنیا نه تلی مړ شیخ باندې دروغ وي شپږم نمبر کې دی وای یاره دیو لسه اتونه ترجمه ولګي او دا دیو کې دا لول خو تاسو ته وایم چې په قران باندې د احادیثو نه بغیر پویدل دا ممکن نه دي احادیث د رسول الله صلی الله علیه وسلم د قران د پر شرح ده ٹھیک ده دی باندې واستاو سره به یو مجلس وکم ان شاء الله کوم خوا د دیو ټول وسم درلوم حقانی کوړه خټک تلاړ شه 2395 په دوکر غلی په حقانی په کلاس کې بناسي دغه زموږ ټول مدرسې شیخ ادریس صاحب تورسه سل یو نیم سل وبکې ناسي پنځپیران اکثر خزمون وفاق المدارس بورډ درې دی وندیانو د سره خپل سند دا غي دی تر اوسه پورې به موږ دغه مر اعتماد دویم دا وایي زله سیتونه زما د ته چیلنج زما مخې تر قران یو آیات ولګو ستا په د میډۍ راوله آیات ورته زکولاوم
دی چې وایي نحو صرف به پرېږدي نو کمعقل سړي نحو صرف خو ګرامر دی زه تاسو ته وایم چې یو سړی انګریزي وایي که نه او ABC وله نه ورځي زه په انګریزي په ګرامر پوه شي نو چې نحو صرف باندې ته نه پوهېږي ته په قرآن پوه شي کمبخته فعل فاعل نه پېژنې ته پر قرآن د آیت ترجمه کې خو زما مخې ته دې راشي یو آیات ته دی ولګي ستا په میډیا مو مانګه انعام پورته زه ورکړم آیت پورته زه راوړم دی به لګی ستا په میډیا باندې ته زما جواب ریکارډ شو بل اوس او دغه چې اوس یو سړی وي شیخ ادریس صاحب په قرآن نه پوهېږي دا به عقل ومني یا سړی ښه د دیو ترجمې څو وي د دیو 3-4 ځګونو کې کېدی زه چې درته ور په پاکستان کې په هغه زمانه کې په شاه منصور کې ردیو نه مخکې شروع شوی دی چې ردیو شیخ صاحب د هغې شاګرد دی تر اوسه پورې کېږي په زرګونو طالبان یې پکې دی وایي چې 80,000 طالبان یې پنجپیر کې نو ته خپله لاړ شه پنجپیر جومات ته وګوره که په دې کې 2,000 طالبان راځي خو ټیک ده ټول پکې 2,000 راځي یوسف جان ته ویله په دې کې 40,000 طالبان نو مال د یوسف جان له خدای اوس طاقت ورکړي دا ورته شیخ صاحب لږ به وشمارو ټول 2,000 نه دي هغې نه 40,000 د کاپر سیاسي خلک وي که نه هغوی چې 50,000 راشي د 50 لاک دي د ظالم بچو د 2,000 نه هغوی د شیخ صاحب د 40,000 جوړ کړو د روزي هغه انټرویو د یوسف جان د 70,000 جوړ کړ شیخ صاحب تیر کال ویله و یاره زما 20 لاک شاګردان دي څه کاله چې پریس کانفرنس کې ویلو 21 لاک په یو کال کې 1 لاک شاګردان د بلا بچي زیات شو یاره قرآن هم مخې ته پروت دي ظالم بچو ته دروغ ویلی وای نو بهرحال دغه خالص هسې بکواس کړی دی بیا زه یاد کړی مجله مې شکست ورنکړ نو په دا موضوع ما تاسو سره خبرې وکړلې دغه موضوع تېره شوله بیا د دې نه غلو مونږ یادوي و یاره دا چې دیو څه دا خو دیو چې د مونږ چې څه کوو دا هم د دیو نه زده کړی نو دا خالص دروغ وایي ګوره دې نه مخکې مناظرې در مشرانو سره زما شوي په 15 کې په 14 کې په 16 کې په 17 کې یقین وکړه د پنجپیران دغسې قمقل خلک دي یو کس را چوتېږي او هغه دومره قمقل دیو دپاره د بدنامۍ ذریعه ګرځي دیو امید د هغه نه ولګي کېدای شي دا هم عزت بچ کړي دې نه مخکې د دیو مفتي مجتبی صاحب ما ورسره مناظره وشوه دسخطونه یې وکړله چې دسخطونه یې وکړه هغه د پنجپیرانو په نسبت باندې د دیو د نظرونو نه وغورځېدو د واجد الرحمن یا څه نوم یې زما سره 2015 کې مناظره وه چې مناظره یې وشوه ورک شو هغه د هغې نه پس دلته فدا صاحب ما سره مناظره وشوه هغه غریب هم سکرین نه لاړو د دې یا تقریبا چې د شپږم اووم مناظر دی چې بدلیږي دې مناظره وکړه په خپل شکست باندې هم پوه نه شو بیا چغې وایي الله مناظره الله مناظره دغسې یو احمق به یقین وکړه په خپله اشاعت والا سنجیده خلک په ده باندې خاموش دي هغه چې دا شرم مونږ ته جوړ شوی دی دویمه خبره دا ده مونږ تر اوسه پورې ویله چې دا حیات النبي صلی منکر دي ګمراه هم ورته ویله په غیر دارالعلوم دیوبند فتوا پاکستان د تمام دیني مدارسو فتوا مونږ پنجپیرانو ته کافر نه ویلي ګمراه هم ورته ویل دا ګمراه ورته صرف مونږ نه وایو دا راکړه دا خیر الفتاوه ده دا کم بورډ نوم چې تاسو یې د وفاق المدارس دا د دې مشر دی مولانا خیر محمد جالندری رحمه الله د وفاق المدارس مشر دی در حکیم الامت مولانا اشرف علي تنویر خلیفه او جمعیت العلماء اسلام ولا نو تنظیم ولا نو چې بده دا په خپل دی کتاب جل 1 کې صفحه نمبر 174 باره کې د پنجپیرانو په باره کې فتوا ورکوي وایي جو شخص بھی عذاب و راحت فقط روح پر مانتا ہو نازو وسلم کے حیات جسمانی کے قائل نہ ہو اہل سنت والجماعت سے خارج ہے بدعتی اور گمراہ ایسے شخص کو امام بنانا اس کے پیچھے نماز پڑھنا درست نہیں بیا دسخطونه د هغوی کړي دي د پاکستان د لسو علماو مفتی شفیع صاحب رحمه الله دغه ټولو پې دسخطونه کړي دي دا تاسو که وګورئ دا تسکین صدور ماته راکړه دارالعلوم دیوبند دی که نه دیو یې وایي مونږ یې وایو دا په هغه زمانه کې شیخ سرور خان صفدر صاحب رحمه الله ولیکو په دیوبند دی دا د نوم ځکه بهر بار یاد دا د دارالعلوم دیوبند فتوا په هغه زمانه کې هغه نقل کړل مفتی سید مهدي حسن صاحب د دارالعلوم دیوبند مشر سوال ورته راغلی دی بیا د جواب ورکړی دی په اخره کې ورته بیا لیکلي دي و چې دا خلک چې دي بدعتي اور خارج اهل سنت والجماعت ہے د بدعتیان دي اعتقادي د اهل سنت والجماعت نه خارج دي او منځ پسې مکروه تحریمي دی دا ګوره مهر دارالعلوم دیوبند دی پسې تاریخ ورکړی 76 5 13 هجري دارالعلوم دیوبند نه معلومات کولی شي ژوندي دي هغوی دا کتاب هلته نم چاپ دی دا ګوره تاسو به مولانا بنوري ټاون نوم اورېدلی د کتاب بنوري ټاون چې د عالم اسلام هغه اداره چې عالم اسلام په اعتماد کې د دې خبره نه ده مولانا سید یوسف بنوري جنگ اخبار کې بر د مسائل راتلله ټیک شو په جنگ مسائل کې تاسو معلومات کولی شئ پرې کړ بیا شهید شوی دی د ختم نبوت ډېر لوی عالم و دا لسم جلد لري دی دا د پنجپیرانو باره کې د دنه سوال شوی دی الغرض मेरा और मेरे अकाबिर के अक़ीदे के नसलम अपने रोज़े मुतहर में हयात जिस्मानी के साथ हयात है यह हयात बरज़ख़ी मगर हयात दुनियावी से कवी तर है जो लोग इस मसले का इनकार है इनका अकाबिर उलमाए देवबंद असातीन उम्मत की तफसीलात के मुताबिक उलमाए देवबंद से ताल्लुक़ नहीं और मैं इनको अहलियत में से नहीं समझता और मेरे अकाबिर के नज़दीक गुमराह है इनके इक़्तिदा में नमाज जायज़ नहीं है और इसके साथ किसी किस्म का ताल्लुक़ रवा नहीं वल्लाहु यक़ूलु लकु यहदी सबील ब्या अम्पदी किताब की
د لس اکابر مفتی شفیع صاحب د ټولو د سختونو سره پنځپیرانو باره کې فتوا لګول چې دا ګمراه دي دغسې د دارالعلوم کراچۍ نوم به تاسو د پوره دنیا یو لوی یونیورسټي ده د هغې فتاوا دارالعلوم کراچۍ چاپ د پنځپیران ګمراه دي همدغسې فتاوا بنوري ټاون د هغوی بیانات چاپ شوي ده په هغې کې پنځپیرانو ته ګمراه لیکل بلکې 3 کاله مخکې هغوی په خپل مدرسې نه فتوا پنځپیرانو په نوم باندې چې پنځپیران ګمراه دي زه به تاسو ته په وټساپ راولېږم په دې کې ورک بیا د یعنی مونږ چې څه ویله په هغې باندې د هغه ادارو فتوا وه زمونږ خبرې نه وي نو دغه خالص او زه په اخر کې ستاسو پر دغه چې کوم الزامونه لګولي دي دغې خو ما جوابونه وکړل خو زه د چیلنج ورکوم ستا د علم غیب هغه موضوع ما ته قبول ده نو ما طرف نه انکاري حدیث موضوع شو پنځپیرانو باره کې بسم الله وکړه تاریخ ټایم ځای متعین که سنگر خان صاحب سره ان شاء الله ولې زه به درځم هلته به خبره اول نمبر زه راځم د بلال په اصولو سره اگر چې ما بیا هم درته وسم چې پنځپیرانو ته کافر نه یم ګمراه ورته یم خو بلال په اصولو سره پنځپیریان په زرګونو عقیدو سره زه کافر کولی شم بحث چې دلایل دته ما هلته پیش کړو یقین وکړه یو جواب یې نه دی کړی دلته تاسو سره د سکرین پر ګوره د آدم علیه السلام ته چې څوک مشرک وي د مسلمان کېدی شي نشي کېدی زمونږ د ټولو نیکه دی دا ګوره دا شیخ القرآن محمد طاهر پنځپیري حیات و خدمات پنځپیریانو دی دا په صفحه نمبر 227 باندې وي الغرض بجاه انبیاء و صالحین یا ان کے برکت سے دا غوی په وسیلے سره بغس دعا اللہ سے کرنا اول تو شرک ہے اگر شرک نہیں تو مهم شرک ضرور ہے دا ګوره دی بل کتاب هم دا لیکلی دي نبی در دیو کتابونه دین انکار هم نشي کولای تو اوس راشه بل طرف ته د الو سنن جلد 10 د علامه ظفر عثماني شیخ الاسلام او د دیوبندیانو د جمعیت الاسلام نه د دیوبندیانو دا هغه په دې موضوع باندې لسم جلد کتاب لیکلی دی موضوعات په کې 501 دی دی قلت بل الظاهر ان سببه دا حدیث ذکر کې به وي سبب د ابتغاء الوسیلة چې بهشکه سبب د دې تلاش کول له وسیلې او لټول له وسیلې فإن النبي صلی الله علیه وسلم ځکه چې نبی رسول هو وسیلتنا زمون وسیله ده او وسیله ابینا وسیله زمون د نیکه آدم الی الله تعالی د آدم علیه السلام او الله تعالی ته آدم علیه السلام د نبی علیه السلام په وسیله سره دعا کړې وه بیا وایي چې یو جماعت روایت کړی دی الحاکم وصحح اسناد د سند تصحیح کړی ده او عمر بن الخطاب رضی الله عنه قال رسول الله صلی الله علیه وسلم کله چې د آدم علیه السلام نه خطا شو قال یا ربي اسالک بحق محمد صلی الله علیه وسلم د نبی رسول محمد صلی الله علیه وسلم په وسیله سره دعا کوم د حدیث تصحیح هم کړی ده هغه زه په خپل او دا پوره جماعت دیوبند عقیده ده المهند المفرد د علماء دیوبند عقیده کتاب دی مستقل وسیله په کې ذکر کړی ده د امداد الفتاوا ده حکیم علومت منصف علي تنویر رحمه الله دا ټول مسلمانانو عقیده په وسیله سره دعا کو که په وسیله سره د سړي عقیده دا وي چیرې زه دعا کوم د نبی سلام په وسیله سره د بل بزرګ په الله قبلول لازم دي الله مجبور دی نو دا حرام دي ناجایز دي کفر شرک عقیده ده عقیده دی نبی سلام په وسیله سره زه دعا کوم د الله که خوخه قبول به کې نه خوخه نه قبلې په دې سره ټول امت په نسبت مستحب او د بلال دی د جماعت مشر شیخ طاهر صاحب هغه چې دا شرک نو د دې فتوی مطلب آدم علیه السلام مشرک شو علماء دیوبند مشرکان شو جمهور امت مشرکان شو تمام امت همدغه شیخ ذکر صاحب د ټولو لیکلي دویم ته زه راځم ګوره زمونږ په نس د نبی علیه الصلاة والسلام روح مبارک او جسد مبارک دا دواړه نبی وو د مدینې منورې روضه مبارک چې کوم جسم مبارک د پن د ټول مسلمانانو عقیده ده زمونږ د پیغمبر قبر دی بخاری شریف حدیث دی ابوبکر رضی الله راغی د جسم مبارک نه صادر چوت کو بر تندی خپل کو ورته ویل یا نبی الله پیدا کا ابي و امي یا نبی الله زما مور بلار پتا مې غول اې د الله نبی ګوره په دې وخت اوس نبی سم جسم مبارک پروت دی او دا پنځپیریان وای نبی روح اگر دې نه تل د جسم نبی نه دا راکې کتاب دا ګوره د دیو نه د حق د دیو د عقاید مسلم کتاب دی د دې جلد نمبر 1 دی صفحه نمبر 274 ده دی وای دا نه دا ګوره په دغه کې هم شته دی په دې کې صفحه نمبر 274 دا دویمه حواله ته راوړل دا ګوره د دیو نیلوی سے مجموعه رسائل د نیلوی ردیو د عقاید ترجمان دی د دې صفحه نمبر 98 دی روح مع الجسد ہی کو نبی کہنا غلط ہے روح او جسد دواړو ته نبی ویل غلط دي مخکې به اوږد باس کوي دلایل خپل خیال مطابق پیش کوي به معلوم ہوا کہ در حقیقت نبوت روح کی صفت ہے روح مع الجسد ہی کی نہیں حقیقت کې روح دا صفت د نبوت چیرې د روح دی د جسد نه دی مخکې مو نبوت در اصل روح کی صفت ہے روح مع الجسد ہی کی نہیں دی د لسو زګونو دی ټول مشرانو په خپل د یو بل کتاب د ردیو د خیر ترجمان کتاب نه دی هغه جلد صفحه نمبر 508 وای یہ بات تو ثابت اور محقق ہو چکے کہ رسالت اور نبوت دراصل روح کی صفت ہے نہ جسد عنصر مار روح کی وزدا زتا واستو وایم صحابي چاته ویل کیږي چې هغه د نبی صلی الله علیه وسلم ملاقات کړي نو د ملاقات د روح سره کې جسم سره کې
نو د پنځه ټول صحابه ثابت نه انکار نبی اسلام د قبر دی وجنه پنځبیران چې لاړ شي نبی اسلام قبر مبارک ته ورتل د شرک غني دی عقیده ده د سره ورتل بدعت غني ورزي ورته نه ذکر دیو پنځ د پیغمبر نه د سره وستوه چې د پیغمبر جسم مبارک ته نبی نه وي د مسلمان کې دي اگر چې موږ د کفر پتو نه لګو دریم یو ځاته عائشه رضی الله تعالی تاسو بنو اوریدلې صحابیه د ام المؤمنین در مسلمانانو فخر د تجسو کافر وي د مسلمان کې دي شنه ها دی عائشه رضی الله تعالی بارک دا نبی رسول بدر جنگ چې وشو د مردارانه د بدر تور واچول کوی ته دلته یو کویو نبی رسول بیا په سبا لره ورځ دوه درې بس دیو سره خبرې کولې عمر فاروق رضی الله عنه فرمایل الله رسول دیو اوري د بخاری شریف حدیث ته امام بخاری سوزه نقل کړه ما انتم باسمع لما قلوب عمر د استاسو نه خوري زه چې ورته سم استاسو نه خوري نو دیو پاره کې منسوب کوي چې یو طرف ته وای دا معجزه وا د نبی سم دیو سره خبرې کول دا منی وای دا معجزه وا یعنی د مړو اوریدل نه منی وای دا معجزه وا ته دې دا تعویل کوي دا ګوره په خپل کتاب سواق المرسله دیو د جماعت مشر خان باجا صاحب قطر کې وصفات شو 13 ورځو کې په صفحه نمبر 237 کې فقط كانت معجزه له دا معجزه و د نبی علیہ الصلوۃ والسلام د پاره ټیک شو او اوس په دقه صفه باندې 236 باندې چې عائشه رضی الله تعالی عنها منکره وا یو طرف ته معجزه شو بل طرف ته منکره وا دی وی چې منکره وتی نو د معجزې منکره مسلمان کېدش ام المؤمنین ته کوم نسبت اگر چې موږ نو وایو ورته موږ تعویل کوو په دغه شیزونو کې فقها په دې کې احتیاط کوي تاسو ته بل مثال درکم تاسو راځي ګوره د لرینا د مړو مونږ عقیده ده د صحابو د وخت نه یو اختلافي مسله را چې مړی اوري کنه عام مړی قبر ته نږدې ورشي اوري کنه د یو اختلافي مسله را روانه ده خو جمهور صحابه یعنی اکثریت جمهور امت په دې ده چې قبر ته نږدې ورشي اوري ځکه چې ډیر حدیث پر راغلي دي یو نه ډیر زیات حدیث راغلي دي بعضی چې دی هغه انکار کوي خو هغه انکار کوي چې په کوم ځګون کې حدیثو کې راغلي دلته اوري نور نه اوري اوس دا پنځ پیران وای چې یاره د په حدیثو کې چې کوم راغلي موازی منصوصه د خبر جی یو سوال زما ذهن ته بل رااله مفتی صاحب سوخ بات خو لکه دا کم چې شهیدان نوي یا کم چې بزرګان نوي دوی د وجودونه خاوري شي نو بیا دوی یوري په دغه ځای کې دا روح دلته کې وي که بل ځای کې چرته کې وي ګوري جی یو خبره تاسو کوم په دنیا کې جسم اصل وي روح د هغې تابع وي دلته کې جزا سزا ملاویږي جسم ته ملاویږي هغې په ذریعه اثرات روح ته رسیږي دا دویم ژوند چې شروع شي د برزخ ژوند په دې کې روح اصل شي جسم د هغې تابع شي تاسو ګورئ موږ د قبر عذاب حق ګڼو که نه روح جسم دواړو د پاره ګڼو د اجماع د امت ته دلته جسم خاوري شوی دی خو اولا جزا سزا تعلق د روح سره دی د روح په ذریعه د جسم ذراتو ته اثرات را رسیږي د جسم ټکړو ته اثرات را رسیږي چې هغه خاوري شوی دی خو ذرات تشره د روح نو دقه سي دلته الته د غوږ او د آلاتو او زه تاسو ته وایم دا اورېدو د پاره د غوګونم ضروری نه دي انسان کله ودی کنه د چا سره خبرې کوي اترې کوي د لیدلم کوي د اوریدلم کوي الان کې حواس معطل دي په دا خوب کې جبه معطل ده سترګې معطل دي نو دا اوریدل او لیدل او خبرې کول د دې حواس سره محدود کول د الله د قدرت نه انکار دی الله قدرت محدود کول دي اوس حدیثو کې داري قبر ته نږدې اوري په کم کیفیت سره اوري الله خبر دی پغې باندې نو هغه ځان نه باسونه یو دا خو دا پنځبریان وای چې د لری نه اوري اگر چې موږ د لری نه خبره نه کوو قبر ته نږدې چې دي احادیثونه ثابتېږي چې اوري البته که څوک وایي چې نه اوري هغه هم صحیح ده یو اختلافي مسله ده خو پنځبریان وایي د دې حدیثونو انکار کې قبر ته چې ورشي مړی اوري نو دی وایي یاره پر کوم ځایونو کې چې په حدیثو کې راغلي دي نو دلته روح اوري جسم نه اوري او د پنځبریانو په نسبت باندې روح په اعلی لیین کې دی یا په سجین کې دی د روح د جسم سره تعلق هم نه مني نو د لری نه دا اورېدو قایل شو کنه دویم ما ته وګوره دی وایي غوږ خاوري شوی دی که نه اوس چې تا اورېدل ثابت کړه مفوق الاسباب شو نو دا شرک شو زه دنه تپوس کوم د روح خو سره غوږ نشته دی نو ته چې روح اوري دا ګوره دا دیو کتاب دی دیو مشهور اقامت البرهان د دې صفحه دا 98 دی وایي البته روح زنده رہتے اور وہی سنتے اور نصوص میں جا کہیں سما وغیرہ ادراکات کی نسبت مردوں کی طرف کی گئی اس سے مقصود روح کا ادراک و احساس ہے اس لیے مردوں کا سننا روح کی سننے مردوں کا نہ سننا اجساد کے نہ سننے سے عبارت ہے نو روح له اوریدل ثابت کړله اوس د دې روح وګونه نشته پنځبیان د خپل فتوی مطابق کافر نشو مونږ نه وایو ورته کافر اوس فیصله دي ما پنځبیان نه د تاسو نم کړی یقین وکړم مناظرو کې ما ته 4 غنټه بس معتز ما مناظره شوې ده مناظره پر ریکارډ ما ته ردی جواب نه درکړ یا مخ کیزو ګوره دا ردی یو کتاب دی چې دا بل یو کتاب لګ راک ها
جسم انسان نه نه دی حق ګوره مونږ تاسو وایو روح او جسم دا دواړه مجموع شي د انسان جوړ شي د پنځپیرانو عقیده نه دی حق جل 1274 کې وای دی جسم ته انسان نه وای دا تاسو وګورئ د دیو د عقیده ترجمان کتاب دن کې قرآن مجید سوی اعوذ بالله من الشیطان ان خلقنا الانسان من نطفه مونږ انسان د نطفه نه پیدا نطفه نه روح پیدا کی جسم قرآن دغه خلق الانسان من نطفه الله انسان د نطفه نه پیدا کړی د نطفه نه جسم پیدا کیږي روح نه پیدا کیږي اوس دیو سوی دانه د حق د جل 1 صفحه نمبر 274 دی وی इंसान इस गोश्त पोस्ट हड्डियों पट्टू खून वगैरह का नाम नहीं और न इस ढांचा का नाम है जो हमें नजर आता है उस दर कुरान द नसूस ने इनकार नहीं बस फिरानो جسم ته لیدل کېږي محسوسيږي روح نه بس دا بس الوز ابي الکول شي دا څه دي دویم نمبر تاسو ګورئ زموږ عقیده ده نبی علیہ الصلوۃ والسلام لری نه چې موږ درود سلام او پرشتي نبی علیہ السلام تر رسي تاسو بل ته روزي مبارک ته تل الله تعالی دې موږ تاسو بار بوزي کنه تل تاسو د حاجانو نو په دا باب السلام دومره رشید پوره دنیا خلک راځي قبر مبارک ته ورزي الته الصلوۃ والسلام علیک یا رسول دلته قبر ته نږدې په خپل اوري حدیثو کې راځي اوس دا پنځبریان سوی اوس دا لول تاسو سره دیوبندي او کتاب د پته ورشي راک زمونږ دیوبندیانو مولانا شمد گنگوی درلوم دیوبند مشر دی صفی اول مشر دی دا پته ورشي دی دا د دې صفحه نمبر 152 کې دی وی د عام مړو په سما کې اختلاف شته مگر انبیاء के समा में किसी को खिलाफ नहीं انبیاء علیهم السلام دغه په سما کې چاته اختلاف نشته په خپل قبرونو کې ژوند لري هغه اوري دا پنځبریان سوی دا ور تحقیق الحق د دیو مولا د انکار ورنکول تنظیم اشاعت التوحید و سنت دی وی په صفحه نمبر 221 باندې وی اگر کسی کا عقیده ہے کہ نبی علیہ السلام خود خطاب سنتے ہیں وہ کفر ہے څوک چې نبی اسلام په خپل قبر ته نږدې ورشي اوري دا کفر عقیده ده د بنځ باندې ټول دیوبندیان ټول امت کافر نشو د دې غریبانو حالت دار دغه سي په د قبر کې ګوره انسان چې د یو قسم ژوند پیلاویږي روح او جسم دواړو ته په دې باندې متواتر حدیث دي اجماع د امت تثبت اوس یو کتاب په دې پیشم کما دا تاسو ګورئ معرف القرآن د مفتی شفیع صاحب رحم الله تاسو به پیژنئ مفتی اعظم پاکستانو هغه په خپل معرف القرآن کې وایي دا جیل نمبر دی 5 صفحه نمبر دی 278 د شیخ الاسلام مفتی تقی عثمانی سے پلار دی په دې کې دغه ور سره چاپ دی دیوی مرنے اور دفن ہونے کے بعد قبر میں انسان کا دوبارہ زندہ ہو کر فرشتوں کے سوالات کا جواب دینا پھر اس امتحان میں کامیابی اور ناکامی پر ثواب یا عذاب کا ہونا قرآن مجید کی تقریباً 10 آیات میں اشارتاً اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث متواتر میں بڑی صراحت و وضاحت کے ساتھ مذکور ہے ٹھیک شو دا تاسو ولیدل پنځپیریان سوی اولا خور الدین بیخی منکر دی په قبر کې د حیات نه ژوند نه څه قسمه ژوند حیات نه مني د جسم د پاره دا یو کتاب د اندر زو خیمه دا تبین الحق د دې کتاب د سبا نمبر 16 کې وایي دی وی وقت النشور سے پہلے اند قیمت مخ کې حیاتی ناسوکتی کا قول عناد اور حق میں تحریف ہے اور خروج عن الاسلام په دې قبر کې حیات ثابتول دا یو بل مولا دی قائد علماء اسلام شهاب الدین خلیل جمعیت اشاعت التوحید و سنت د دې کې د خپل باندې وضاحت کوي و یہ زمینی قبر نہیں ہے قبر سے مراد وہ مقام ہے جہاں ارواح رہتے ہیں ارواح مقام قرآن کریم کی صلات کی نیکیوں کے لیے علین بدوں کے لیے سجینے دونوں آیتوں میں جنوں کے لیے عذاب قبر قاضی ان کی قبر کہیں بھی نہیں ہے اور نہ ان جسموں کا کہیں نام ہونا چاہیے یعنی نہ زمین قبر ہے اور نہ ہی زمین کی مٹی سے پیدا ہونے والی خاکی جسم موجود ہے وس پدی روح او جسم د پاره د په صراحت سره د عذاب او ثواب نه انکار کوي وس تاسو په خپل باندې فیصله کړه ټول لیکل در متواتراتونه ثابت دي دیو دغه سیس ته شرک وای د سره تبین الحق د دیو بل کتاب د باقی کې هم دغه ته شرک ویل د وضاحت سره نو دیو د امت هغه اجماعي عقیده ته حدیث متواترونه انکار بل تاسو راشي ګوره جمهور صحابه کرام ته څوک کافر وي د مسلمان نشي کېدای د کافر دی به جمهور امت دا ټول دا معرف القرآن تاسو په داسې معلوماتو کې ما ولول چې اختلاف را روان دي اکثر صحابه او تابعین تبع تابعین زموږ علماء دیوبند اکثر ته غوي چې مړ قبر ته نږدې اوري لري نه اوري او بعض یو چې ناوري خو البته غوي مو چې کوم زګونو کې حدیثو کې راغلي نو پاغي کې اوري نور زګونو کې نه اوري دا ګوره دا د اقم مفتی شفیع سے معرف دی جل پنځم چې دا ټول په نسبت یو اتفاقی شخصیت دی دا سم معلومات ولا راوړل ولکه په دې کې معرف القرآن جل 6 صفحه 464 764 راځي جل نمبر 6 راکبلی دا ګوره د دې خپل مولایانو جواهر القرآن د دې یو مولا هم تسلیم کړي دا معرف القرآن جل 6 دا د دې صفحه نمبر 764 او 65 کې لیکي
ये मसला कि मुर्दे कोई कलाम सुन सकती है नहीं, उन मसाइल में से जिनमें खुद सहाबा किराम बाहम इख्तिलाफ रहा है। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न उमर समय मौता को साबित कराते थे और हज़रत उम्मुल मोमिनीन सिद्दीक़ा आयशा इसकी नफ़ी करते रज़ियल्लाहु अन्हा। इसलिए दूसरी सहाबा व ताबीन में भी दो गुरोह हो गई, बाज़ इस बात की कायल है, बाज़ नफ़ी। उस गोरा पदी बन तो सहाबा नमूना अखली जदा कायल दी दा तासू दे पंचपरी किताब गो रही दे पदी खपल किताब किसोई नाशिरुल कुरान सफ़े 122 की दे वही नाशिरुल कुरान सफ़ा नंबर 122 की هغه وی د مړو اوریدل نه اوریدل په مسله کې دا ګوره د دیو اشاعت التوحید سید حسین نیلوی د دیو د جماعت ترجمان د عام سړی نه دی صحیح په دې کتاب کې وی شیخ طاهر سے مسئلات النبی بعد وفات سماع الخبر استشفاء توصل وسیلہ سماع موت وغیرہ مسائل میں ان کا مسلک بہت راسخ تھا شیخ طاهر سے بھی دی اور ان مسائل میں مولانا سید نعت اللہ بخاری کے منواتی وہ کسی کی پرواہ کی بغیر قائلین سماع موت کو کافر و مشرک سمجھتے تھے. مستاسو وجه د صحابه کرام دی باندې مسلمانان پاتې شو یا جمهور امت په دې غلو باندې مونږ خو خاموش شو چې هغه مشهور شعر دی کنه چې د عالم نظام برباد نشي او دغه نادان خیال دا غني کې ان میں قوت پریاد نه نو د دې غریبانو خپل حالت دار دا یو بل مسله د پنځپیرانو کې د دیو کتاب دی خاص کم جهان پاک د دیو مشهور عنایت الله صاحب گجراتی دی وی جب کوئی کہتا ہے کہ میں مت سے تعویذ لاؤ یا قاری گلشیر سے تعویذ لاؤ یا افضل ضیاء سے یاسین تلاشا بخاری کے بس تعویذ لینے کے لیے تو اللہ فرماتے سنو تو تعویذ لے آ لیکن تیرے اللہ سے امید ٹوٹی ہے تو مرتد تو ہو سکتا ہے لیکن کبھی محمد کے غلاموں کے نقشوں پر نہیں چل سکتا. دای دودری ز نورم لیکلی یعنی تعویذ شرک دی او څوک چې تعویذ کوي دا مرتد دی. د یو بل کتاب د رسائل نیلوی ردیو ترجمان دی د دې په سبا نمبر 27 باندې وای اور جن تعویذات میں قرآن مجید کی آیت ہو یا حدیث شریف کی دعا ہو وہ نہ شرک نہ حرام ہے بلکہ تردید پورے شیخ طیب سے پم بیانوں کو چدارا کتابم هم د لیکل کنه نه دنه د لیکل هغه عنایت د دیو احمد سید چتروګړی د مشر د دیو یو بل خطیبو دا اوس چې د نوې ډلې د پاغي په لار باندې روانه ده هغه ورته شرک وای دی وای جایز دی شیخ طیب سے نو د دیو په نسبت باندې هغه ټول کافران مشرکان شو. دا تاسو راشي یو بل خبره ته ګور انسان چې مړ شي د روح او جسم په خپل مس کې یو کنیکشن وي دغه حدیث متواترونه ثابت دي په دغه سره د روح او جسم ته حیات یا جزا یا سزا ملاوي او دغه تعلق چې دی دا یو طرف په خپل پنځپیرانو تسلیم کړي د چې د قرآن نه ثابت دی او یقینا د قرآن حدیثونه ثابت دي. پنځپیرانو کتاب د نفی سمای انبیاء و اموات په دې کې صفحه نمبر 70 باندې وای تو اپنے جسد عنصری دا دنیا والا یعنی دنیاوی جسم کے ساتھ روح کا تعلق یقیناً ثابت ہے جو اسے قرآن آیت سے بطریق دلالت النص ثابت ہے اور جو بات دلالت النص کے ساتھ قرآن کریم سے ثابت ہے جو اسی طرح قطعی اور یقینی ہوتے ہیں جس طرح عبارت النص کے ساتھ قرآن کریم سے ثابت ہونے والے بات قطعی اور یقینی ہوتے ہیں یہ تعلق ثابت ہے. اس تعلق کا کوئی مسلمان انکار نہیں سے کر سکتے کیونکہ اس تعلق کے انکار سے قرآن پاک کی آیت کا انکار لازم آتا ہے اور ایک آیت بلکہ ایک کلمہ قرآنیہ کا انکار کفر ہے جس طرح سارے قرآن کا انکار ہو. وز دا گورا دی بل مولا دے کنا دی وی روح بدن سے جدا ہونے کے بعد بدن میں واپس نہیں آتے اور نہیں بدن کے ساتھ روح کا تعلق ہے. در دیو د قاعده کتاب د قاعده علماء اسلام شهابالدین خالد جبیت شاوتوی پدې کې یو 15 تز نورم لیکلی په دې باندې تقریبا 50 والی ما سره دیو شته وس په ساله په کتاب خپل وکړي چې دیو په خپل منس کې یو بل کافر کو کنه کو. دریم نمبر دین راځو عذاب خبر د ټول مسلمانانو عقیده چې د عذاب او ثواب د روح او جسم دواړو د پاره ده. د پنځپیرانو عقیده معتزله په شاندار چې د عذاب او ثواب صرف د روح د پاره ده جسم په دې کې شریک نه ده. د دیو ګڼ کتابونه زه په دې باندې پیش کولای شم عقاید علماء اسلام صفحه 134 او 245 د خبره ډېره اوږده شي ټول لیکلي ده. دغه سي د دیو حیات النبی صلی الله علیه وسلم چې اجماعي عقیده ده د سیرت مصطفی تراکه د علماء دیوبند ټول لیکلي ده. سیرت مصطفی شیخ حسن جان شهید رحم الله استاد دی دارالعلوم دیوبند شیخ الحدیث ودا شیخ التفسیر بیا په جامع اشرفی سرکاري مدرسه د لاهور دغه شیخ الحدیث وصفات شوی دی ډیر لوی عالم دی. دی وی تمام اہل سنت کا اجماعی عقیدہ ہے کہ حضرت انبیاء کرام علیہ السلام وفات کے بعد اپنے قبروں میں زندہ ہے اور نماز و عبادت میں مشغول ہے اور حضرت انبیاء کرام کی برزخی اگرچہ ہم کو محسوس نہیں ہوتے لیکن بلا شبہ یہ حد حسی اور جسمانی ہے اس لیے کہ روحانی اور معنوی حیات تو عام مومنین بلکہ ارواح کفار کو بھی حاصل ہے. ګوره دا وی د اهل سنت اجماعی عقیده ده. پنځپیران چې د دې عقیده دا ټول لیکلي دي. پنځپیران دې ته سوي دا پنځپیرانو کتاب حیات النبی والله جواب مناظره پنځپیرانو چاپ کړي صفحه نمبر 14 باندې میرا اور میری جماعت کا عقیدہ ہے کہ انبیاء کرام صلی اللہ علیہ وسلم جن پر موت آ چکے وہ اپنی زمین و قبروں میں زندہ نہیں یعنی سنت والجماعت جمعیت اشاعت سنہ اور اکثر مفسرین اور جمہور حضرت کا عقیدہ کہ انبیاء کرام علیہ السلام کے اجساد مبارک ان زمین قبروں میں زندہ نہیں ہے. اوس د هغه نصوصونه د علماء دیوبند د عقایدونه انکار ده او دغه بیا
بل ځای کې ورته سوی ندایه حق جلد 1 صفحه نمبر 543 کې وی روافظ و بریلیہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خبر شریف میں زندہ ہونے کی قائل ہے بریلیان او روافظ قشیگان خا دې خلکو په نسبت باندې امام بخاری رحمه الله چې هغه محدث و چې ټوله دنیا منلې ده نن 900 کاله مخکې تر شوی دی دغه کتاب اخیرنه په دغه کې پڑھاویږي دا ردیو مشر د قرآن مقدس اور بخاری محدث علامہ محمد سعید ملتانی بخاری محدث رسول الله صلی الله علیه وسلم کې توحید بیا د کلیپ پر ذرا ولګم دی وایو بخاری شریف هغه کتاب دی چې کله علم پروش د پنځپیرانو مدرسو کې زمونږ د تمام مکاتب وګر دا د احادیث هغه عظیم شان کتاب دی چې دا اخیری پڑھاویږي تعریف تا دی وای ये बुखारी इमाम बुखारी ने नहीं किसी कंजर ने लिखा है नौज़ बिल्लाह वीडियो क्लिप पर तस्दर वलेगम